نو د خزي حق نه ادا کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن بمنګه د سورۃ بقره د 83 نمبر آیات نه والے تر 86 نمبر آیاتونو پورې ډېر ښکلي پښتو، اردو او انګلیش کې ترجمه مولانا مفتی سعید شاه صاحب لخوا نه سناوو. ویډیو اخره پورې واورئ، وګورئ، ځکه دا د الله مبارک کلام دی. که تاسو ته دا بیان ښه ښکاره شوي نو د الله د رضا دپاره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، شیر کړئ چې نور مسلمانان هم دا پیغام واوري. الله پاک دې موږ ټولو ته د قرآن مینه راکړي او الله پاک دې د تمامو مسلمانانو د زړه حاجتونه د خپل غیب نه پوره کړي. آمین ثم آمین. اوس ویډیو اخره پورې واورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اول درې خباستونه، درې جرایم د یهودیانو د مشرانو ذکر شو. یوا بیلوزی کول، دویمه حیلی کول او دریم په بې ګناه خلکو باندې تهمتونه لګول. دا د مشرانو خباستونه. بیا ورپسې د موجوده یهودیان چې کوم د نبی علیه السلام زمانه کې وو، د هغې څلور خباستونه ذکر شو. یو به تحریف کو لفظا معنا، دویم پکې منافقانو خبرې به یې پټولې چې مسلمانانو ته رښتیا مه څرګندوئ. دریم پکې امیانو، بې دلیله خبرو پسې به روانو جاهلانو. او څلورم ګدنشینو، پیران، مرشدان، علما، پیران. دا سرور ډلې ذکر شوي د موجوده یهودو چې کوم د نبی علیه السلام زمانه کې. اوس دې ځای نه بله یو نوع ذکر کوي، بیا یو قسم، دا هم د یهودیانو دی. دې ته به چې کم کار ویناو شوه چې دا کوئ نو هغه به یې نه کوو، او چې کم شي نه به منع شو نو هغه به یې کوو. لکه د دې زمانې پښتون چې ورته وایي نور ته شه نو به سوري شي، وایي چې به سوري شه نو نور ته شي. دا بني اسرائیلو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. او کله چې ما واغس کلک لوز د بني اسرائیلونا، لا تعبدون الا الله. یو پدی خبر لوز چې عبادت او بندگی به نه کوئ الا الله، بید الله نه بل چا. عبادت به یو د الله کوئ. دا تورات کې الله یهودیانو ته ویلي او قرآن کې هم دا ذکر کوي. معلومه شوه چې د تورات او د قرآن خبره یوه ده، ځکه ورته وایي مصدقا لما بین یدی. دا قرآن د تورات مصدق دی، د هغې خبرې رښتینې کوي. یو لوز داو لا تعبدون الا الله، عبادت به نه کوئ، بندگی به نه کوئ بید الله د بل چا. وبالوالدین احسانا، اے واحسنوا بالوالدین احسانا، مور او پلار سره به احسان کوئ. اول د الله حق بیان شو، ځکه چې تمام حقوق کې اول حق د الله دی. او بیا د انسانانو حق کې اول حق د مور او پلار، نو دای مخ کې راوړو. د مور او پلار ادب، احترام، دی سره ښېګړه، دی ته نصیحت،
دی ته خایسته وینا، د دې خیال، د دې خدمت، مالی جانی هر قسم قربانی. ځکه علماو لیکلي دي که یو سړی نفل کار کوي او مور او پلار ورته آواز وکړي چې راشه دا نفل دې پرېږده، نو دی به دا نفل پرېږدي او د مور او پلار خدمت مو مخکې کوي. فرض واجب کې به اطاعت خو لازم دی، خو د فرض و واجباتو نه علاوه نوافل دي، مستحبات دي، نو هغه به پرېږدي او د مور او پلار خدمت مو مخکې کوي. یو د الله حق دی، یو د بنده حق دی. نو خلق د بندیانو حقوق نه پیژني. د مور او پلار حق ځکه علما لیکي جهاد له به نه ځي، تعلیم له به نه ځي، علم له به نه ځي، تبلیغ له به هم نه ځي، سوچ د مور او پلار اجازت نه. د مور او پلار خدمت دا مخکې دی. بعضې خلک وادو کې نو په اوله شپه سعودي عرب ته روان دی، څوک قطر ته، څوک دوبۍ ته، نو د ښځې حق نه ادا کوي. د ښځې هم حق پیژندل غواړي. نبی علیہ السلام به چې کله سفر لته نو یوازې به نه ته، په خپلو بیبیانو به خسڼې واچو، 9 بیبیانې به چې د کمې خسڼې به راغی هغه به ځان سره سفر له بوتله، جهاد لا، سفر لا، هر څه لا ځان سره به خپلې بیبیانې بوتلې. نو دا سنت دي. او ځکه علما دا هم لیکي چې صلیخ ورځې یا څلور میاشتې هره څلورمه شپه دا د ښځې حق دی. نو که یو سړی حق نشي پوره کولی نو هغې نه به معذرت کوي یا به د هغې نه اجازت اخلي. یو سړی 4 میاشتې 4 کاله سعودي کې دی او د ښځې تپوس نه کوي، د هغې نه اجازت هم نه اخلي، دا ناروا دي، حرام دي. 4 میاشتې که د کور نه لرې شوي نو ښځې نه به اجازت اخلي چې زه تا نه لرې یم، ستا اجازت شته او که نشته، چې هغه اجازت کوي او که نه کوي. نو بعضې خلک کراچۍ ته راځي مزدوري له 4 کاله 6 کاله 8 کاله بس کړي ته کور ته بیا ځي. څوک سعودي کې ناست دی 8 کاله وشو 10 کاله د ښځې حق نه ورکوي، دا د الله مجرم دی، د ښځې مجرم دی. نو الله حق اول ذکر شو، بیا ورپسې د مور او پلار حق ذکر کوي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کله چې ما واغس کلک لوس د بني اسرائیلو نه په دې خبره عبادت به نه کوئ بې د الله د بل چا. وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره احسان مکوئ ښېګړه. وذل قربا، د قرابت دارو رشتې دارانو کوم چې زیات نږدې دي هغه مخکې دي، چې څومره لرې دي هغه ورپسې دي. والیتاما، یتیمان، والمساکین، مسکینان. وقولوا للناس حسنا، او ویا خلقو ته وینا ښایسته. وقولوا للناس قولا حسنا، خلقو ته ښایسته وینا، د دین خبره، د نیکۍ خبره، د اخلاقو خبره او ښایسته اخلاقو سره خبره، دا د الله امر دی. وقولوا للناس حسنا، او ویا خلقو ته وینا ښایسته. داسې خبره کوه چې زه نسی ښایسته خبره په اخلاقو. بعضې نیم سړی ښایسته خبره کوي خو په بد اخلاقۍ کوي، نو زه نه نسی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، رواج ورکوئ مانځه لره او ورکوئ زکات لره. مانځه له رواج ورکه، یعنی په خپله وکړه، په ښځې وکړه، مور او پلار ته وینا وکړه، رونو ته وینا وکړه، ګاونډیانو ته وینا وکړه. په چا چې ستا وس رسي نو هغې مني نماز مونځ رایج کا، د دې اقامت وکړه. واقیموا الصلاة، ودروه مانځه لره. وآتوا الزکاة، ورکه زکات لره. د یهودیانو مونځ څنګه او زکات څنګه څنګه چې د هغې شریعت کې هغې ته حکم و، نو الله ورته حکم کړی او دغه حکم الله موږ ته هم کوي. حضرت عمر فرمایي کله چې قرآن کې د یهودیانو خطاب راشي چې دا حکم یهودیانو ته دی، نو دا هغې پورې خاص نه دی، دا موږ ته هم دا خطاب دی. موږ ته هم الله دا فرمایي قرآن کې لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. خلق سره اخلاق سره خبره کوه. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، پابندی کوه د مانځه او ورکوه زکات. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړو، یعنی کم شي چې تاسو ته امر شوی چې دا کوئ نو تاسو ونه کو. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړو.
الا قلیلا منکم مگر لگ دتا سنا یهودیانو کې هم ډیر لگ تابعدارو نن په مسلمانانو کې هم ډیر لگ تابعدار دي حکم خو الله هر چا ته کوي لا تعبدون الا الله هر مسلمان ته حکم دی وبالوالدین احسانا خصوص د مور او پلار خیال ساتي او سو کی بلت وي ودل د ټوخي غم زما خوب خرابای وذل قربا سوق د رشتہ دار خیال ساتي غریب دی حاجتمند دی ضرورتمند دی لاس ور سرو کا قرض پور دی هغه ولو کا نو سو کی خیال ساتي او سو کی بلد وي یتیم دی مسکین دی سو کی خیال ساتي سو نه ساتي وقولوا للناس حسنا سوق خو وینا او خېګړه کی او سوق نه کوي سوق د مانزه خیال ساتي او سوق نه ساتي سوق زکات ورکی او سوق نه ورکی نو کم عبس او کم خرابی چی بنی اسرائیل و یهودیانو کی وا نن په مسلمان کې هم شته دي ثم تولیتم بیا تاسو مخواړو الا قلیلا منکم مگر لگ د تاسو نا وانتم معرضون او یی تاسو مخړون کی تاسو خکار دغه دي یعنی څنګه چې تاسو مشران بې ایمان او هغه کی خباستونه او جرمونه نو تاسو هم د هغه مشرانو په نقش قدم رواني داسې مکوئ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې ما غسته او پوخ کلک لوز د تاسو نه لا تسفكون دماءكم نباتي ووي ویني د یوبل ولا تخرجون انفسكم او نبشړای ځانون خپل من دیارکم دکلی خپل لا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړه د دې لوز اقرار وکړه وانتم تشهدون او تاسو خپوئ تاسو حاضر یې موجود یې علماء پوهه په دې خبرې چې تاسو نه الله لوز اغسته او تاسو لوز کړی دی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی تراغه نو مدینی په اطرافو کې 300 وکاله پوخانا بنو قریظه او بنو نذیر پاتې کېدل د مدینی 4 چاپیره نږدې نه لري بنو قریظه او بنو نذیر دا دوه قبیلې وي دوه قبایلو دا د مدینی اطرافو ته پاتې کېدل او مدینی ته نږدې دوه قومونه پاتې کېدل اوس او خزرج نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینی ته راغی نو اوس او خزرج بزان کې همیشه جنگیدل د دې یو بل سره دشمنی وا د پوخانه یو بل سره جنگیدل دا دوه قومونه چې وو د يهوديانو بنو نذیر او بنو قریظه بنو قریظه دی ملګرتیاو کړه اوس سره او بنو نذیر ملګرتیا وکړه خزرت سره چې تاسو باندې کله بد وخت راغی موږ بس تاسو ملګرتیا کو تاسو به موږ سره لاس کوئ موږ به تاسو سره لاس کو د یو بل بد وخت به بکار راځو نو چې کله به د دې ځان کې جګړه شو د اوس او د خزرج نو د دې امداد لبا اطرافونه راو رسیدل بنو قریظه او بنو نذیر او دا يهوديانو دي ته الله حکم دا کړو چې تاسو به ځان کې جنگي گئ نه قتل و غارتگیری به نه کوئ یو بل به د کور نه شړای نه نو چې کله به دی د اوس او د خزرج ملګرتیا راغلل نو یو طرف ته يهودي دی مقابله کې هم يهودي دی نو بیا به دی ور سره او جنگیدل دین الله دی منع کړیو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کله چې ما واغستا سنکلک لوز لا تسفكون دماءكم نبتی ووي بني د یوبل ولا تخرجون انفسكم نبشړی یوبل من دیارکم دخل کلینا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړه وانتم تشهدون او تاسو کوی ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغی تقتلون انفسكم چې وجنه یوبل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او شړی یو ډله تاسو نه من دیارهم دی لرا د کورونو د دینا تظاهرون علیهم تاسو امداد کوي په خلاف د دی بالاثم په ګنا سرا والعدوان په ظلم زیاتی سرا کله چې بنو قریظه د اوس ملګرتیا کوي نو مقابله کې يهودي وجل کېږي یا که بنو نذیر د خزرج ملګرتیا کوي نو مقابله کې بیا يهود وجل کېږي نو دې ته خو الله ویلو چې یو بل بنو وجنای کورونه یو بل نشړای نو دی په پکور قبضه هم کولا او خپل يهودي رور به وجهم
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو شړی یو ډله د تاسو نه د دې د کورونو نه تظاهرون علیهم امداد کوي د یو بل خلاف د دې بالاثم په ګناه سره والعدوان په ظلم سره وان یاتوکم اسارا او کراشی تاسو تا قیدیان تفادوهم نتاسو فدیه ورکه او دی خلاص کئ کله بچ یو سړی گرفتار شو قید کې براغه نو دی بزان کې چنده وکړه چې پیسې راټولې کړي زو خپل سړی خلاصو نو بیا به فدیه ورکړه سړی به خلاص کړ دی ته الله حکم دا کړو چې کله یو دا چې یو بل به وجنه نه دویم دا چې په یو بل قرونو به قبضه نه کوي یو بل به شړای نه او دریم دا که یو سړی تاسو نه قیدی شو نو هغه به خلاصوي نو په یوې خبرې عملو کو بدوي اونکو و ان یاتوکم کراشی تاسو تا اسارا قیدیان تفادوهم نخلاصوي دی فدیه ورکوي وهو محرم علیکم اخراجهم او حرام وا پتا سو باندې شړل ددی افتؤمنون ببعض الكتاب نو آیاتاسو ایمان راوړی په بعض کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعضو بعضی خبرې منه او بعضی نه منه تاسو خو الله دا ویلو چې فدیه ورکوي سړی خلاصوي په دې خو عمل کوي خدای درته هم ویلو چې دی بنه شړی وجل بنه کوي او تاسو خو دې شړی هم وجل هم کوي نو بعضی خبرې منه او بعضی نه منه دا څنګه ایمان دی فما جزاء من يفعل ذلك نو سزا دا د هغه چا چې کار کوي دغه منکم نتا سنا الا مگر یعنی نه د سزا داغه الا مگر خزي شرمندگی دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی یو یهودی کا بتورات عمل نکین والله دنیا کی شرمئی نن کا یو مسلمان په قران عمل نکین نو دی الله نه شرمئی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعضی قرآن منی او بعضی نه منی بعضی خبری منی او بعضی نه منی نو ته څنګه ځان د مسلمان و يهودي له الله سزا ورکي فما جزاء من يفعل ذلك منكم ندا بدلا د هغه چا چې دغه کار کوي د تاسو نه مگر شرمندگی دا پجوند د دنیا کې و یوم القیامت او پرز د قیامت یردونا واپس پکړې شي الى اشد العذاب په طرف د سخت عذاب د دنیا شرمندگی خو ډیره معمولی ده او د آخرت عذاب د جهنم همیشه همیشه دا ډیر سخت دی وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله غافل د هغه کارونو چې کوم تاسو کوئ اولئک الذین دا هغه يهوديان دي اشتروا چې دی خوخ کو الحیات الدنیا ژوند دنیا بالآخرتی په مقابله د آخرت کې دنیا سره ډیر مینه ده پیسو سره ډیر مینه ده آخرت ولا نه دی پکار فلا يخفف عنهم العذاب نسبق بنکی الله د دین است قسم عذاب ولا هم ينصرون او نبد دی امداد شي शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।